بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ناظرین یو ځل بیا تاسو سره مخاطب یو. ناظرین په دې سکرین باندې تاسو ته کوم مشر ښکاری د خبرې واوري د ډېرې زبردست او ډېرې ښکلې خبرې د کړلې. د دې اصل وجه دا کم کسان چې د علماو سره ناسته کوي، د علماو بیانونه اوري، تقریرونه اوري، نو هغې د وجې نه د هغه په علم کې هم چې کومه دا اضافه وشي، نو داسې کسان چې کوم دي دا ډېر زیات کم تر ملاویږي. تاسو که د تقریر اخیره پورې واورئ نو تاسو حقیقت دی چې تاسو له بومه ډېره مزه راکړي. ډېر ښکلی تقریر دی کس کړلی، نو دا تاسو تر اخیره پورې وګورئ نو تاسو ته د دې نه اندازه ولري. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم وبحمده استغفر الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان الذي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. طول يوم الدروس شريف واي. ما تاسو په مخ کې د قرآن یو وړوکی شان صورت دی چې د صورت نوم سورة العصر دی، او همیشه موږ چېرته ځو. نن د زیرالله لاله د والد صاحب مړ دی، زه چېرته د مړو ژوندو ته لاړ شم، منصیرې ته لاړ شو، بنو ته لاړ شو، کوواټ ته لاړ شو. مختلف خلق د دنیا اینو، د چا مور مړی، د چا پلار مړی، خلق خفه. خو د زیرالله لاله چې کوم دی موږ یې ماشومان رالوی کړي او ماشومان راسه اوسه ګرځېدلي، نو زموږ په خوی باندې لږ پویه شوی. نو زما په خیال پرونه چې زه بل ورځ خبر شوم، ما ته چې وایي چې زیرالله لاله خوشحاله وم، هغه به ماشاءالله خوشحاله به ځکه وي چې هغه ما سره ګرځېدلی دی او ما ورته د الله په مدد څه په اسلام خو پوهېږم نه، خو په دې پوهېږم چې الله شته دی. ما ورته څه داسې خبرې کړي دي چې په هغې باندې مې عمل کړی. نو زه چې چېرته د مړو ژوندو له لاړ شم نو دا خلک ډېر خفه وي، څوک راشي وایي دعا وکئ. همیشه زه ګورم وایي دعا وکئ، ټول لاس اوچت کړي خو څه وایي نه پسې پوهېږي چې دا موږ چېرته راغلي او چېرته نه یي. زه وایم چې نن څوک وفات شي دا یو وړوکی شان صورت مې ته ویلی، په دې کې خدای پاک یو څلور خبرې کړي، او که په دې څلورو ټکو باندې موږ خبرې کوو نو دا به ډېرې زیاتې شي. خو دې کې یو ټکی دی، په یو ټکي به ته خبرې وکړم. تاسو به چېرته هم د مرګ نه بیا یېرېږئ نه. زه همیشه وایم د مرګ نه یېرېږئ مه، یېرېږئ د خدای پاک نه ویېرېږئ. چې د خدای پاک نه ویېرېدې د مرګ نه ولې یېرېږې؟ د مرګ نه خو چې ته یقینا که چا په دې خبره باندې سوچ وکړه. زه د سکالرانو نه هم خفه یم، زه وایس چانسلران دي موږ ته په یونیورسټو کې پروفیسران دي، ډېر عالمان مې ولیدل. خدای پاک دې توفیق ورکړي چې د اسلام او د قرآن د رڼا ښکاره شي. موږ سم ټیم نه چې چېرته راشو په دې علاقه کې ووایو د دې علاقې د دې مشرانو نه هم خفه یم چې تاسو ولې دا قرآن او اسلام دې خلکو ته نه ورښایئ. یو ښایسته خبره یې کړې، په دې باندې سوچ وکړئ د مرګ نه به بیا یېرېږئ نه. مرګ نه د یېرېدو څیز هم دیم نه، د خدای پاک نه ویېرېږئ. څه نه یېرېږئ؟ تاسو ډېر ولې هوښیار شوئ؟ خدای پاک درته په قرآن کې وایي ډېر ولې هوښیار شوئ؟ ولې تاسو په دې باندې نه پوهېږئ چې تاسو د مور د خېټې د یو قبر نه راوتي؟ ولې تاسو پرې پوه شوي یې؟ ولې تاسو په دې نه پوهېږئ چې تاسو د اوس وخته پورې ژوندي پاتې شوي یې؟ ولې تاسو پرې پوه شوي یې؟ په کوم طرف باندې روان یې؟ د مرګ نه داسې به د بل قبر نه وځئ، په آخرت کې به مزې کوئ. ګورئ دا جهان د مزو ځای نه دی. ګورئ تاسو پکې په مزو پسې ګرځئ، خدای پاک درته څه وایي؟ ولې تاسو غلطېږئ؟ نو خدای پاک دا سورة العصر نازل کړی، یو 3 سورتونه یې نازل کړي دي او زما ډېر خوښېږي. زما ټول قرآن خوښېږي. تاسو خلک هم وایي زمونږ خوښېږي، زه هم یم زما خوښېږي. عمل پې چا کړی دی؟ څوک پې پوهېږي؟ چا ته ور ایکسپلین کړی دی؟ که دا چا ته ونه ښودو د خدای په نوم باندې چې څوک پوهېږي چې دا د الله پاک نوم دی او د الله دا نوم یې مور ونه ښودو نو تیار شئ. ګورئ د خدای پاک عذاب ته، لکه څنګه چې تاسو وینئ او پوهېږو پې نه. خدای پاک 3 سورتونه نازل کړي، په کوم وخت یې نازل کړي زه واورئ. یو یې دا سورة العصر نازل کړی، یو دا سورة الاخلاص مونږ چې روزانه په مونځونو کې وایو. کاش که تاسو په دې یو سورت باندې هم پوه شوئ که نه، نو زه تاسو له د مسلمان دا دیری در کوم چې تاسو ټول جنتین یاستئ. دا دې جنازې له چې دلته څوک راغلي او دې دعا له چې څوک راغلي دي دا ټول جنتین دي. څنګه جنتین دي؟ یو 3 فرض دي د مسلمانانو. دا سورت خدای پاک نازل کړو سورة العصر. زه بار بار وایم کله چې خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته پیغمبري میلاو شوله نو واورئ په دې خبره ځان پوه کړئ. د هغې نه مخکې خو د امین په نوم مشهور وو، د ښایسته په نوم مشهور وو، د حقګو په نوم باندې مشهور وو. خو چې کله ورته پیغمبري میلاو شو د الله د اواز یې اوچت کړو چې الله یو دی،
نو خپل خپلوان تره ډېر خلک یې مخالف شو، رشته دار یې مخالف شو. دا یاد ساتئ ښه، پردی سړی چې د چا مخالف وي قار نه ورځي، چې خپل مخالف شي ډېر قار وله ورځي. او شاعران مو د هغه وخت د اوس وخت به شاعران نه د سره پر معاشرې په مسلو باندې پوهېږي. شاعرانو په رسول الله صلی الله علیه وسلم پسې به شعرونه جوړول او څه به یې ویلي، وایي دا خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به یې وایي راته که نه ته چې د الله دا ذکر کوې او موږ ته الله بیانوې، ستا الله څوک دی، دا د څه نه پیدا دی، دا څه خوري، د پلار څوک دی، مور یې څوک ده. لکه څنګه قسمه خلک چې موږ اوس هم دا کوېشنې کوو. بل ورځ ما ته یو پروفیسر ویلي دي، وایي ارشاد صاحب ته د اسلام خبرې کې ما ته د روټۍ ضرورت دی، ما ته د کپړې ضرورت دی، لکه دلته چې را موږ خلک وایو ته دا څه خبرې کوې، مولین لا څه خبرې کوي، عالمان لا څه خبرې کوي، قرآن نه څوک خبر نه دي. چې کله د باندې یېره راشي نو به یې سینې ته ونیسئ. نو وایي ته وایي ما ته مالیه خدایه ته ولې نه پوهېږې دا اسلام تعالی د کور غم هم کوي، دا تعالی د روزۍ غم هم کوي، دا تعالی د عزت غم هم کوي، تا په سیند کې نه منډي. خو موږ خلک په دې باندې نه پوهېږو. نو دا سوالونه به یې کول چې ستا خدای څنګه دی. دغه ټیم کې د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم بچي هم وفات شو. ګوره که ستاسو وفات شو که نه نو ګډې وړې به ووایي. یو پلار د سړي وفات شي، یو مور یې وفات شي، زویم چې مور او پلار د سړي وفات شي او دا مؤمن نو دا دې اودس وکړي، دا دې 2 رکعته نفل وکړي او دا دې خو په دې درته یو حدیث ویم او دا دې خدای ته په مسکا شي وایي خدای پاکه ظلم پیدا کړی یم که نه، که دا په دې دنیا جنتي نه و نو راشه یو د خانه کعبې د مسجد نبوي او د خانه کعبې د امام نه دې تپوس وکړي چې دا جنتي دی، په قرآن کې څه وایي زیری ورته ورکړی شوی دی. خفه به وشي او دا بچي هم وفات شو. نو دا دلته چې موږ خلک یو د ده خو زامن نشته، د ده خو مړه شو، دا خو داسې ونه ده وایي جړلې ختمه شوې، بس دا ختم شو، د دنیا د مخ نه ختم شو، بل اوس به مړ شي او قصه به ختم شي. خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دغه وخت کې ډېر خفه و. وایي میراث شو ختم شو. خدای پاک ورته ویل مه خفه کېږئ، ګوره زموږ الله زموږ په خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې مینو. تاسو د مینتوب ټکی استعمالوئ خو په دې باندې پوهېږئ نه. مین شئ، که په دنیا مینېږئ مین شئ، که په خپله ښځه مینېږئ مین شئ، که په خپل مال دولت مینېږئ مین شئ، په انجام ته تیار شئ. مین شئ خو خدای هم درته ویلي چې په خپل ښځه مین شه که نه، په خپل بچي مین شه، خو څه یې درته ویلي دي. په دې لږ ځان پوهه کوئ، که نه پوهه کوئ بیا به ناجوړی، بیا به کرونه راځي، بیا به هټه ټیک کېږي، بیا به کینسري، بیا به فالج وایي، بیا به درته ښځه ورانوي، بیا به درته بچی راپاسي، بیا به شرمېږي، بیا به خفه کېږي. اسلام ښکاره خبرې کړي. خدای پاک ورته ویل مه خفه کېږئ. 3 سورت یې رانظر کړي. ورته ووایه څوک دی وایي ستا خدای، ورته ووایه بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. تاسې روزانه په منځونو کې وایه خو موږ پرې پوهېږو نه. خدای پاک ویل ووایه ورته، قل ووایه ورته وایي چې خدای یو دی، نه چې څوک پیدا دی او نه د چا نه پیدا دی او نه څوک برابر شته او بېنیازه دی. څنګه بېنیازه دی؟ تاسو به وایئ چې قیامت به چېرته وي. دا څه چې دي نه دا قیامت دی، ډیفینیشن یې وګورئ. بل قیامت کې به څه خبرې به موږ څه کوي انشاءالله. خدای پاک ډېر ښایسته دی، خبرې به کوي. نو وایي ورته ووایه بېنیازه دی، په ورځ د قیامت به دا دنیا ورانه شو، په دې شوړک باندې به جنت جوړ کړي، وزیرالله الله پلار به پکې واچي، په دې خپل کور کې اوسه پکې. دلته څه مزې خو په آخرت کې دی، خو که څوک پرې پوهېږي د 33 کالو به یې ناجوړه کېږئ به نه، ښه مړئ به نه. کورې علمان وایي چې څه غواړئ راځي به. موږ وایي دا به څنګه چلي، ولې دې مندڼۍ ته لاړ شه څومره میوې پرتې دي، ولې دا تاسو راوړي دي. دا هم خدای پاک پیدا کړي دي دا میوې به د دې نه نورې هم ښایسته شي. خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو بوډۍ ورله راغله، وایي زه جنتي یم که نه یم. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو، ټوکې به څنګه کولې او موږ هم ټوکې کوو، د ښځو سره ټوکې کوو که نه، د پلار سره کوو که نه، ټوکې نه کوو ټوکې پورې کوو. نو وایي چې زه به جنت ته ځم. وایي نه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو، وایي بوډۍ به جنت ته نه ځي. ډېره خفه شوه، بیا مسکی شوه، مه خفه کېږه، جنت ته چې څوک ځي به ځوانان وي، ته به هم ځوان یې. نو خدای پاک ورته ویل بېنیازه دی او بیا ورته ویل مه خفه کېږه، میراد دوی دي. وایي بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانک هو الابتر. وایي مه خفه کېږه، ما تعالی خیر کوثر درکو، دوی و نصف نابود دي، دوی و نصف نابود دي. خیر کوثر څه ته وایي؟ 2 کوثر دي. ګوره واورئ ښه، یو به په جنت کې او مفسرین لیکي چې دا کوثر چې کوم دی دا بحر الکاهل دی، خدای پاک به د دې نه چې کوم دی حوض کوثر جوړ کړي. ولې د هغې نه حوض کوثر نه شي جوړولی د دې خاورو نه چې ته اوبه راوباسي، په دې خاورو پاکو جامو سره نه کښېنئ اوبې څښئ. ولې چې تاسو هوښیاران شئ وایي دې ته سوچ نه کوئ. دا یو به دغه حوض کوثري او یو حوض کوثر قرآن دی چې زموږ په جوماتونو کې پروت دی. موږ ناکامه شوي یو، موږ د قرآن څخه ظلم کړی دی، موږ د الله پاک سره ظلم کړی دی، موږ د الله د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره ظلم کړی دی. په دې باندې ځان او یو ورته دا صورت راولېږو، وایي تاله مې خیر کوثر درکړو، هغه خو میراث شو ختم شو.
خو نن په لکونو کروڑونو خلک درود شریف په خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې وایي میراث دی که نه دی میراث نه دی ژوندی دی مري نه څوک چې څوک مري هغه مري او چې څوک نه مري نو هغه نه مري فلسفې ګوري قرآن پسې ګوري ډېر یو حوض کوثر دا قرآن دی چې ستاسو په زموږ په جوماتونو کې پروت دی څوک پې پوهېږي او یو دا صورت شوی بیا ورته ووایو ډېر پیړه مه ستړی کوه هغوی به ویلې لکه را مونږ چې را مولیان څه وایي مونږ دا نه پوهېږي دا لیوني دي او خیر خلک را روغ لیوني شو لیوني چې کوم دا هغه و خیر شو لکه دلته چې زه را کمې خبرې اورم کوپر څه دی په کوپر تاسو پوهېږئ دا مونږ چې څه کوو ګوره دا کوپر دی یعنې یو سړی دی ما ته ثابته چې دا کوپر نه دی خو خدای پاک به په خپل رحم کرم باندې بخي او یارېږئ مه د خوشحالۍ یو څو خبرې درته د خدای پاک کوم او د باباګانو ته کوم دا څوک چې مرګ ته نږدې دي ټول سړی مرګ ته نږدې دي خو زموږ په عقل بوډاګان مرګ ته نږدې دي نو یو دا نازل کوي والعصر بسم الله الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وی قسم می دی خدای پاک وی په وخت د مازیګر باندې قسم می دی دا وخت د مازیګر ډېر ښایسته واوري ښه او د وخت په مازیګر کې د جمعې یو ورځ ده او د وخت جمعې په ورځ په مازیګر باندې چا چې د خدای پاک نه څه سوالو کو قبلیږي به پې په د جمعې په سهار باندې به قیامت هم راځي ګوره دا واوري او قیامت به څنګه یاروم هم نه یارېږئ ترې مه ولې تاسو په دې کورونو کې څومره سختۍ تېروئ د ښځو د بچو سره په اسلام پوهېږو موږ څه دا سختې نه دي قیامت د هغې نه سخت نه دی دا سخت دی دا دنیا کې د خلکو سم روزګار دی دا سخت دی د دې نه وهېرېږئ د مرګ نه مه هېرېږئ د آخرت نه مه هېرېږئ جنت ستاسو په نصیب کې دی زموږ په نصیب کې دی نو بیا وتل په وخت د مازدیګر مې د قسمي د دې مازدیګر په وخت باندې جمعې پر ورځ آدم علیه السلام خدای پاک د جنت نه رایستلی و آدم علیه السلام د جمعې پر ورځ پیدا شوی هم دی وفات شوی هم دی تاسو موږ د خلک د وخت په دغه باندې وایي قسم مې دي په وخت د مازدیګر باندې خدای پاک ورته وایي والعصر ان الانسان لفی خسر په وخت د مازدیګر مې د قسم وایي ای نبي کریم صلی الله علیه وسلم ووایه دې خلکو ته تا ته چې خبرې کوي موږ ته کوي قرآن خبرې موږ ته کوي قرآن خبرې هغه خلکو ته هم کولې خو دا قرآن د هر چا دپاره دی دا د کافرو دپاره هم دی دا د هر چا دپاره دی وایي په وخت د مازدیګر مې د قسم وخت ته ګواه پې وسه کوم وخت تېر وخت هم اوس وخت دا تاسو چې ناست یې دا د باندې ګواه دی راځه چې ولاړ یم دا ګواه دی وایي په دې باندې وخت ته ګواه پې اوسه موږ خلک څه وایو یو هغه تېر وخت دی چې کوم کې ابراهیم علیه السلام خفه و د 15 اتیا کالو په خیمه کې ناست و بچي نه و خدای پاک بهر راویست دومره ورته ګران و دا خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک پې مین شوی پیدا کړی دی دا هم د ابراهیم علیه السلام د واده بینې وکړئ د خپل عالمانو نه تپوس وکړئ چې تپوس نو راویست وي ولې خفه یي وایي په دې ټکي خفه یم چې بچي مې نشته خدای پاک ورته ویل دې ستورو ته وګوره دا وشماره وایي نه شم شمارلی و 10 اولاد به د دې نه زیات وي ولې اولاد یې د دې نه زیات نه دی خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم هم د ابراهیم علیه السلام په اولاد کې دی نن پې موږ درود شریف نه وایو ولې موږ په دې باندې نه پوهېږو وایي وخت ته ګواه پې اوسه او یو دا وخت ځکه چې دا هر ټیم دی یو موجوده وخت دی دا وخت په موږ ګواه دی یو را روان دی موږ خلک وایو د خپل فیوچر خیال وساته د بچو د مستقبل خیال وساته وساتئ د خپل فیوچر خیال وساتئ د خپل مستقبل خیال د خپلو خیرتوبه پورې او د موږ هېڅ فیوچر نشته سوای د قرآن او د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم د ژوند مبارک نه دا وخت پې ګواه کوو چې په نقصان کې دی وخت نو امام راضي صاحب فرمایي وایي زه ډېر خفه شوم چې انسان په نقصان کې دی نو الله موږ دې ولې پیدا کولو وی د مصر په یو ښار کې روان وم و یو کس واوره خرڅوله وی ویلې ای لوگو رحم کر اس انسان پہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے ای لوگو رحم کر اس انسان پہ جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے دا واوره په سکند سکند کې لیدل کېږي که نه زموږ د عمر دغه شان په سکند کې لیدل کېږي سار نه تاسو ته پته شته د انسان عمر څومره دی واورئ 86 کروڑ د یو انسان عمر دی 86 کروڑ سکند 62,40,000 سکند دا ما کلکولیټ کړی دی 70 د شپېتو کالو د عمر ایوریج دی 86 کروڑ 62,40,000 سکند عمر دی 100 سکند هم تېر کړی 100 پاتې دي څومره ګټه هم کړې او څومره تاوان هم کړی امام راضي صاحب وایي زه په ژړا شوم او پوه شوم چې وایي زه خو په تاوان کې یم ما نه خو واورې ایدې شوله د سکند ولې ایدې ده نه ده سهار نه اوسه پورې څه کړي دي په دې درته خبرې نه کوم چې د خدای پاک نه ویرېږئ خو بیا ورته خدای پاک ویلي زه په دې باندې پوه شوم په دې پوه شوم چې زه په تاوان کې یم ګوره موږ په تاوان کې یو د اوس نه که تاسو خدای پاک لیدل غواړئ تاسو دا دنیا جنت لیدل غواړئ نو خدای پاک درته یو څو ښایسته خبرې کړي بیا ورته ویل مه خفه کېږئ وایي والعصر ان الانسان لفی خسر بېشکه انسان په تاوان کې دی خبرې ته په تاوان نه کوم بیا به ډېر وایي بیا به د دې ځای نه پانسئ بیا به د خپلې ښځې څه کېنئ او د خپل بچو څه به کېنئ ولې اصحاب کرام ناست دي د خپلو ښځو او د بچو څه ای جهادونه کړي دي ای د اسلام دعوت کړی دی هغې مړ هم په اسلامي طریقه ښخ کړی دی هغه رور پېژندلی ګاونډي پېژندلی دی دا واورئ ګوره موږ یو بل ته مسلمانان ښکارو مونځونه کوو زکاتونه ورکوو وګورئ د اسلام تشریح د طالبانو کې ګوره موږ مسلمانان یو بل ته ښکارو خو مؤمنان نه یو
د الله په نس کې او د الله په نظر کې موږ مؤمنان نشو کېدی د مؤمن یو ښایسته سټینډرډ دی یو ښایسته مقام له خدای پاک ورکړی دی او د دې متعلق حدیث مبارک هم دی د دې متعلق دا ښایسته حدیث مبارک دی خوږ نبي کریم یو ورځ ما له یونیورسټۍ ته یو غټ عالم راغلی څه کار یو نو ما وتل مولانا صاحب زه دله دا کار کوم زه د عالمانو ډېر قدر کوم ما باندې عالمان ډېر ګران دي او خدای پاک دې زموږ د عالمانو له زموږ د مشرانو له توفیق ورکړي چې زموږ دا ښایسته اسلام ښایسته دې خلکو ته ایکسپلین کړي وایي هغه مؤمن دی چې د هغه زړه دننه د غمونو ډکي خو د هغه چې بل مؤمن سره میلاو شي د هغه په مخ باندې رڼا دا مؤمنان شته نن خو ستاسو زړونه د خوشحالۍ نه ډک دي خو چې د بل سره میلاو شي نو نظر همداسې بد نیولی بیا ورته خدای پاک ویلي مه خفه کېږئ الا الذین آمنو نه دي هغه خلک په تاوان کې چا چې ایمان راوړی دی ایماندار خلک کومه دي هغه خلک ایماندار دي وایي د هغوی زړه چې د مرغۍ په شانتې سپین او ښایسته او په دې توکل سره سار راپاسي چې ماله به خدای رزق راکوي او د خیر والی د هغه ژوند هر څه وقف د خیر والا د خیر طرف ته رواني وایي هغه مؤمنان دي دا واورئ دا موږ چې څه کوو دا ګران دي د اسلام چې څه وایي دا اسان دي اسلام تاسو ته څه وایي اسلام تاسو ساده خبره کوي ډېره ښایسته خبره یې ته کوي که منئ ویې منئ او که نه یې منئ مې منئ که وزیران شي وزیران شي که عالمان شي عالمان شي او که د دنیا لیډران شي لیډران شي یو ورځ شته دی او هغه ډېره نږدې ده چې خدای پاک له به ورځئ او د خدای پاک به د نن دې تپوس کوي جنت ته به هم بوځي خو مختورن به ورته ولاړ یو او د خپل مرګ نه به هم خبر نه یو د یو څیز نه به خبر نه یو وایي هغه خلک دې نه خفه کېږي کوم چې مؤمنان دي ګورئ مؤمن دا دی واورئ ښه نمبر فسته ته ویم زموږ نن سبا د ټولو میندو او پلاران ژوندي دي په کورونو کې خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم خبره ختموم دعا کوم خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي واورئ وایي کاش افسوس کوم چې زما خوستن ټیم وی مونځ مې کولی او په فرضو ولاړ وی او مور مې ژوندی وه مور راته اواز کړی و چې یا محمد او ما مونځ پرېښی ورغلی وی چې ولې مورې او ټول انسانیت ته مې ورښودلی وی چې دا د مور مقام دی ګوره په دې خبره باندې ځان پوه کړې هغه خوشحالي موږ له خدای پاک راکړې ده کومه خوشحالي چې خدای پاک خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه ده ورکړې موږ له یې راکړې څنګه یې راکړې ځان پوه کړې په دې خبره باندې د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم چې پیدا کېدو پلار یې مخکې وفات شوی او مور یې شپږ میاشتې پس وفات شوه ولې نه وه او زموږ اوس هم مور او پلاران ژوندي دي موږ له دا خوشحالي راکړې ده زما یو استاد وفات شوی دی ډي جي مو او بیا د سپریم کورټ غټ وکیل مې یو کتاب یې لیکلی و ما به په ترخ کې ګرځو چا رانه پټ کړم شکر دی زه اسلامي کتابونه اخلم خلکو له یې ورکوم اسلام طرف ته راشئ پرېږدئ هوښیارتوب د هوښیارتوب طرف کې تاوان دی هغه لیکلي وایي د جنت دا پوی چې کوم دي دا د مور پوی دي ګورئ دا واورئ دا د مور پوی دي څنګه د مور پوی دي دلته ټول ډاکټران وایي بل زما یو غټ سایکاټ د دنیا غټ سایکاټ دی د لیونو ډاکټر دی زما خوا ته راغلی و چې ما ورسره خبرې وکړې په خپله لیونی مال اوس په دې زه علاج وکړم علاج څه دی خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ښودلی دی که نه علاج څه دی زه درته یو شارټ خبره کوم دا علاج دی که نه هغه په کتاب کې لیکلي و وایي دا د جنت پی دا د مور پی دي او دا د جنت سکون وایي چې دا تاسو ګورئ دا تاسو د مور په غېږ کې وګورئ امام حسین رضی الله تعالی عنه فرمایي د جنت سکون د مور په غېږ کې وګورئ ښه خبره نه ده چې دا زه وکړم ملګري راته وایي ما واده نه دی کړی الحمدلله زه اوس هم د مور سره کښېنم د مور سره خبرې کوم تاسو چې د مور او پلار سره څنګه خبرې کوئ که نه زه داسې نه شم ویلی چې څوک جهنمي دی خو ګوره ویرېږي خدای پاک به هم جهنم ته واچوي خدای پاک وایي خپل مور او پلار څنګه خبرې وکړه وایي خپل مور او پلار ته وایي چې مامۍ خورې مم خورې میوه خورې مم خورې بس کې خوښه څیزونه وله راوړه وایي چې کوم مور او پلار د بچي د یېرې د لاسه ته خبره نه شي کولی دا بچي جهنمین دي ولې لږ سوچ وکئ زه د دې څیز قایل یم چې کور ته لاړ شئ خپله ښځه هم ستاسو شته خو اول خپلې مور له ورشه او خپلې مور له تندې او سترګې ښکل کړه او بیا ښځې ته مې راشه که نه بیا د مور په مخ کې ښځې له هم تندې او سترګې ښکل کړه دغه کور جنت شو روټۍ خورې د مور څخه کښېنه خپلې ښځې ته هم اواز کړه که نه راشئ که نه تاسو ولې دې طرف نه ستانه شوي یې د علاقه کې عالمان هم شته دی مولین هم شته دی لیډران هم شته دی ولې کوم طرف ته د خدای پاک هم چېرته پرېښوستو کوم طرف ته روان شوئ زما یو ملګری د پروفیسر دی بل یو جاج جوړ کړی و په 2 لکه روپۍ یو ملګري یو د زوی واقعت یې مات کړی و یو بل پسې ټوپک یې راغېستي وي زه ورغلم مال ولې ډاکټر صاحب پي ایچ ډي هم کړي کتابونه یې هم لیکلي وایي جاج یې راله مات کړی مال خفه شوې وایي مال دا جاج تا جوړ کړی وایي او مال دا خو تا جوړ کړی ته چې خدای پاک جوړ کړی دا مخالف چې خدای پاک جوړ کړی خدای پاک خفه کوئ مه کوئ فورا چې هلته کښېناستې وایي ماف کړی مې په دې خبره باندې ځان پوه کړه په طب نبوي کې دي کوم سړی چې دروغ وایي غیبت کوي بیا اودسه ګرځي په مخ یې خندا نه وي د ده دې زړه او دماغو ته یو زنګ ولګي او بیا وایي دا خو وشوندی او مړ شو زه ورته وایم دا د 10 کالو نه مخکې نا جوړه دا د 20 کالو نه مخکې نا جوړه په دې خبره ځان پوه کوئ
ړونه ښایسته کړئ ښکلي کړئ رزق به خدای پاک درکوي جنت به خدای هوښیارېږئ مه تاسو په دې کې څه اختیار نه و چې تاسو خدای پاک د مور د خېټې د دې نه راویستې په طب نبوي کې دا هم دي وایي ته چې د ښځې څه کوروالی هم کې کوروالی هم د ښځې څه کې او ته په اودس کې نه ستا په مخ باندې خندا نه وي وایي ستا بچي به هم بدعملی په دې خبره باندې ځان پوه کړئ مفتي جنید رحمت الله علیه فرمایي د ترمذي شریف مصمم حدیث مبارک دی که څوک یې منئ ویې منئ که څوک یې نه منئ مې منئ ګنې وګورئ په اسلام او قرآن او خانه کعبه او مسجد نبوي هم پسې وګورئ او مصر هندوستان هم پسې وګورئ دا اسلام دی ګورئ دا موږ چې څه کوو دا اسلام نه دی کوپر څنګه دی ویرېږئ ګوره خدای پاک هم جهنم ته وارتئ ترمذي شریف حدیث مبارک دی مصمم د تقدیر نه پس زیات اموات چې کېږي مړي چې کېږي څه نه کېږي تاسو ته پته شته د نظر بد نه او نظر بد څه دی چې دې هستم صاحب دا جامې اغوستې او دوی ته ډېره ښایسته جامې ده اغوستې دا دې مړ کړو ځان دې مړ کړو چې ماشاءالله اوسه ونه وي چې ماشاءالله اوسه ونه وي مونږ خو ټول یو بل ته برنې مرضونه عام شو ډاکټران شته چې ګورې څوک ولګي علاج وله وکړي د دې ډېر ډاکټران دي نن سبا په سلو کې دوه کم سل خلک دا نفسیاتي بیماران دي دماغي بیماران دي د ښځو سه خویونه خراب دي د میندو سه خراب دي د بچو سه خراب دي په ګاونډ کې دي او په څه پسې لګېدلي دي او کم طرف ته روان دي بیماران شوي لیوني دي د ډېر ډاکټران نشي یو څو دي خو ډېر کم دي چې چا ته معلوم دي هر چا ته نه دي معلوم ما هغه پروفیسر صاحب راغلی و د لیونیو ډاکټرو په خپله لیونی و ما تېره کړه کلمه په اودس کې شه او وخانده پرېږده دا څیزونه اوس روزانه راځي وایي ډاکټر صاحب زه دې څه ټیک کېږم د کینسر مریض و ملخانده په اودس کې ګرځه چرته به هم ناجوړه نه شي او نه به مړه شي دا علاج دی په دې ترمذي شریف حدیث مبارک دی د ما راته وویل نظر بد دا دی د دې نه د بچ کېدو څه لار ده ډېره ښایسته لارې ده د اوس نه یې شروع کوئ د اوس نه یې شروع کوئ چې کور ته لاړ شئ خپل مور او پلار له سترګې خپل کړئ بیا ښځه هم خپل کړه که نه ښځه درنه چا منې کړې ده بلا صحابه کرامو هم ودونه نه و کړي ولې جنتین نه ولې جنتین نه په یو ښځه باندې الله پاک پرېږدئ په یو ښځه باندې جنت پرېږدئ په یو ښځه باندې څوک پرېږدئ خپل رور پرېږدئ په یو ښځه باندې آخرت خرابوئ دا علاج دی په اودس کې به ګرځئ او که تاسو په دې باندې ځان پوه کړئ ګورئ خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم زموږ دپاره جړلي دي او د جنت سوال یې کړی په مسجد نبوي کې ناست یو او اواز بیا کوو بیا چې له ممبر یو ښځې جوړ په ممبر کېناستو ولې پسې جړلی ونه په ژړا شو نبي کریم صلی الله علیه وسلم راغلی په غېږ کې راونیولوي مه جاړه ګورې هغه پیغام ستاسو په شان زموږ په شانتې نه و هغه ګورې د خدای پاک دوست و خدای پاک باندې ګران و هغه زموږ دپاره جړي تاسو چېرته هغه دپاره جړلي دي چېرته یو دوه رکعته نفل هم کړي دي په کوم طرف روان ستاسو د شفاعت لار هغه ده ګوري راته که درود شریف مې اوس په دې ساعت باندې به رسېدلې او یو اخري حدیث ته وایم د مرګ نه مه یارېږئ او دعا کوم ابو سلمه او ام سلمه ښځه صحابین دواړه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته ډېر ګران و عالمان دي چې ناست دي وادي وري ورته ګران و که ته ګران نه و هغوی به څه ویل یو بل څه بیا ګپ هم نه کوو مونږ ښځه خاوندان ما خو ښځه نه ده کړې خو دې خلکو ته ګورم چې څه وینم هغه په یونیورسټۍ کې خلک وایي ارشاد صاحب ښه پروفیسر دی ما زه د قمرخانې نه راغلی یم زما په کلي کې حجره نشته دی د ټاټ نه د مرغانو نه مې سبق ویلی خو زه ښه استاد پسې یم زه په دې معاشره کې خلکو ته ګورم چې څه وینم په یونیورسټۍ کې د پي ایچ ډي سټوډنټان یې هغوی ته وایم چې دې کې به مې یو شاګرد نیم ناستی وي ورته ایکسپلین یې کړم چې دا وجه ده پوه شوه په خلکو باندې خواږه لګي مرضونه ورته بیا ورته علاج هم ښیم اسلامي بیا ورته اسلامي علاج هم ښیم تاسو به ښه شئ دا مرضونه به ختم شي دا کرونا به هم د اوس نه ختمه شي که د دنیا دا لیډران پېښ شو مختلف راځي جواب به ورکوي خدای پاک د لیډر متعلق څه ویلي خدای پاک د کور د مشر متعلق څه ویلي او د علاقې د مشر متعلق څه ویلي که څوک په ځان پوه کوئ نو بیا انشاءالله بیا هم پې زه د الله د رضا دپاره پوه کوم خو د آخري حدیث واورئ یو بل ته ډېر ګران یو بل څه بیا ګپ لګو نو ابو سلمه او ام سلمه ښځه خاوند دي نو ابو سلمه خپلې ښځې ته وایي کنه چې زه مړ شوم ته به واده کوې او که ته مړه شو ته به خاوند کړې دا خبرې به کوي د ښځو خاوندانو ته به پتې مسلمانانو ښځو خاوندانو ته مؤمنانو ته نه په مؤمن او مسلمان کې فرق وکړئ عالمان دې درته وکړي زه د عالمانو ریکویسټ کوم چې راپاڅئ دا جهالت د دې جهالت دا علاج دی بل علاج یې نشته ویل که زه مړ شوم ته به بل واده کې خپلې ښځې ته وایي مسلمه ته وایي نه ورته وایي زما نه به خدای په ښه خاوند درکړي واورې او کیسه پسې سره ښه او د مور یو بله قصه ده چېرته به هم د مور د خوا نه ونه خوځي د ښځې خوا نه هم مه خوځئ بېشکه خو په اسلام پوه شئ نو ورته وایي زه به نه کوم خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي تاله به خدای دغه د ابو سلمه وایي تاله به خدای ښه خاوند درکړي به دا خبره یې واورېده نبي کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه کرامو سره روان او د څپلۍ وندڼی یې وختو زموږ هم د څپلۍ وندڼی خېږي د اسلام نه خو خبر شئ که نه یار ولې د اسلام نه خو خبر شئ که نه که نه خبرېږئ مه خبرېږئ
ما له خو به خدای ثواب راکړي چې په خلوص ته لګې شوم، ما له خو به خدای ثواب راکړي. نور به څه کوئ، نور به څه کوئ، استادان به څه کوي، مشران به څه کوي، عالمان به څه جواب ورکوي، مولیان به څه جواب ورکوي. نو ورته چې روان یم څپلۍ وندړې وخته ویې ویلې انا لله و انا الیه راجعون. اصحاب کرامو ته تپوس وکړ د الله نبي، وایي دا راته ووایه چې ولې دا تکلیف و چې راته وویلې، وایي او تکلیف یې څه ډیفاین کړی دی، خفګان یې څه ډیفاین کړی، ډیفینیشن یې څه کړی د خوږ نبي کریم. او کاش ځم کله کله ویم ارمان چې ژوندی وی، ارمان چې دا وخت وی زه یا زه په هغه وخت کې ژوندی وی. یو ورځ خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم روان و، ابوبکر صدیق رضی الله عنه عالمان دې نه تپوس وکړئ د زمري په شانتې کله دې طرف ته کله دې طرف ته کله مخې ته کله وروسته ترې روان دی. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي څه کوې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه څه کوې؟ وایي د الله رسوله ډېر را باندې ګران یې وایي که نه. اول یې ویلې وایي په ما باندې د خپل ځان نه پس ډېر ګران یې. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو، داسې مه وایه، ووایه چې ما باندې الله او د الله رسول اول ګران دی او بیا را باندې هر څه ګران دي. بیا یې زر ویلې، بیا نبي کریم صلی الله علیه وسلم مسکی شو، او دغه خبره ده. وایي بیا الله او د الله رسول به مخکې ګراني او که نه ښځه راته ګران شو، بچې او پیسې او جیدادونه، وایي دا چاچا خان دی او دا پلهنی دی او دا ډینګری دی. زه بله ورځ ښه خبره نه ده، یو خان څه ناست وم. نو ما ورته ویلې چې نور نه پوهېږم، د تنګي خان و د دې علاقه کې ډېرې ځمکې هم دي، ما زه نه پوهېږم، خو مشرانو موږ ته داسې ویل چې دا خانان ظالمان وو، تاسو خدای راته په قهر شو که نه، او یو ګړه به د نني مومندانو ویستو. زما ملګری دی تاکال کې ارباب دی وخندي، و ارشاد صاحب ډېر را باندې ګران دی، خو مومندانو له موږ کور هم نه ورکوو. زه ورته وایم خیر دی که نه د هغوی ځمکې ډېرې خوښې دي. نو هغه راته ویلې وایي چې مال تاسو باندې خدای پاک ظالم شو، خدای پاک راوشړل. مال اوس زموږ مومندان وروڼه یې په خپل منځ کې په ځمکو په پیسو دوه وروڼه یې ښایسته داسې تورې تورې یا سپین سپین شان ښځې کړي څه نومونه یې د هغې دپاره ورهن وي. هغه ګوټ کې یو بوډۍ مور ناست دی. اوس یې ما تعلیم اسپین کې دغه کور جهنم دی که جنت دی؟ دغه کور جهنم دی که جنت دی؟ که دی کې عالم ناست دی، د خانقابي امام هم ناست دی، ما ته در ایکسپلین کړي چې جهنم دی که جنت دی. پوه شوې؟ اوس موږ دا څیزونه شروع کړه، د اسلام نه خبر شئ. هر سړی الله خو پېژنئ که نه، دغه اسلام دی که نه، نبي کریم صلی الله علیه وسلم خو پېژنئ که نه، وکړئ اوسه مینه که نه. نو دا حدیث یې ورته وویل. بیا یې داسې چل وشو چې ابو سلمه کور ته رالی او دعا کوم. ابو سلمه چې کور ته رالی صحابي ډېر خوشحاله و. ښځې ته تپوس وکړم مسلم وایي چې ولې خوشحاله وایي د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه مې یو خبره اورېدلې، د مرګ نه یارېږئ، د اوس نه مې انشاءالله جنتین یاست او یم، خو پوهېږئ نه، لږ شانتې لږ د اړه بلول غوړې وړه که شانتې غوښه ده. نو وایي ځکه خوشحاله یم چې ما ته خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایلې چې چا باندې تکلیف راشي که نه، وایي هر هغه تکلیف دی چې چا زړه ته ښه ونه لګي، اوسي دا تکلیف دی ښه. و چې کله د باندې دا راشي ما هم پرې تجربه کړې ده، الحمدلله کامیاب شوې ده او ثابت شوې هم ده. دا ته وایي چې هغه له چې تکلیف پرې راشي زر ده ووایي په اسات وي یا وروسته ور یاد شي. مثلا د چا پلار مړ شو، ښځه یې مړه شوه، ورور یې مړ شو، ټول جهازونه والوتل ختم شو، عربونه روپۍ تاوان شو او تکلیف پرې راشي، دا وایي چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي که هغه رښتیا مني او رښتیا په ایمان راوړئ، وایي خدای پاک ښه اجر ورکړي. ابو سلمه خپلې ښځې ته دا وویل مسلمه ته، وایي ښه اجر وله ورکړي. وایي ښه ټیک شپه 3-4 میاشتې پس ابو سلمه وفات شو، صحابي په نبي کریم صلی الله علیه وسلم باندې ډېر ګران و. چې وفات شو ښځه لیونۍ شوه، وایي لیونۍ شو، وایي زر دا رایاد شو، وایي زر مې ویلې چې انا لله و انا الیه راجعون، اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها. وایي دا مې ویلې او بیا مې په زړه کې تېر شو. ولکه چې په زړه کې دې تېر شي خدای پاک بقا کوي، خو چې زړه د ابو سلمه و مسلمه وي، زړه خو غوښه خو هغه ده، خو دې څه کوئ؟ عالمان خو یې دکې نشي بدلولی، مشران هم دکې بدل نه کړل. نه مې مشر ولیدو په اسلامي دنیا کې نه په مغربي کې، پیدا به شي اجر به خدای پاک هغه له ورکړي، تاسو به خدای له څه جواب ورکوئ، زه به خدای له څه جواب ورکوم. وایي دا مې ویل په زړه کې مې تېر شو ته ابو سلمه نه به ما له خدای ښایسته خاوند راکړي. وایي شپږ 2 میاشتې پس ور راته وټکېدو او چې ورغلم خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم اجازه ترې وغوښتو، وایي چې راشم، وایي رالی خوځکی مې ورته خور کړو. نو ما ته وایي چې ام سلمه ما سره واده کې؟ وایي ما ویل چې الحمدلله الحمدلله یا الله شکر دی، خو یا زما خوږه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ما کې خو 3 خبرې دي. وایي څه خبرې دي؟ و یو زما خوی لږ تیز دی. خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي خوی به د خدای پاک ښه کړي. څنګه به یې ښه کړي؟ دلته معلمان مبتین او اکثر خلک د ښځو سره بدنام شي. ګوره چې که مؤمن که نه چېرته به بدنام نه شي چې مؤمن څنګه. یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې صحابه کرامو سره ناست و، یو ورانه ښځه د مدینې تېرېدله او ډوډۍ خوړل نبي کریم صلی الله علیه وسلم وایي څنګه روټۍ خورئ ځان له ځان له او ما ته ست نه کوئ، بدناموو کوشش یې کوو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته مسکی شوې، هغه الله پاک یو رڼا رالېږلې وه، خو تاسو نه پوهېږئ.
او ډېر ښه مقام یې هم درکړی خو موږ نه پوهېږو نو وایي راځه که نه وخوره روټۍ چې کېناستم وایي نه وایي دا مړۍ به ماله خوله کې راکړې چې خوله کې ولې مړۍ چې راکړي چې بدنام شي نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته ویلي خوله کولاو کړه چې مړۍ راواخیستو بسم الله الرحمن الرحیم چې خوله کې ورکوله مخکې رڼا کوله مسلمانه شوې وه ګپ به ولګوئ د اسلام چې لکه څنګه چې ورته موږ لګوو بیا به منجام هم دی چې بچي به مري څوک به په سعودي کې مري څوک به په مرض پراته چا به کینسر یو د چا به فالج والي او څوک به چاته به بچی ظالم شوی چاته به ښځه ظالمه شوي بیا به دا چلونه کېږي قرآن کې څه خبرې دي هغه وګورئ قرآن کې څه خبرې دي ډېر خوږ دی چې نیسئ ونیسئ نو وایي ما ورته وویلې چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته چې خوی به د خدای ښه کړي نو خوی به ښه کېږي نه د چا ښځه کېږي وایي دویم و چې زما خو عمر زیات دی خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم ورته فرمایي وایي عمر خو زما هم زیات دی وایي دریم وایي دا زما خو بچي دي وایي دا خو زما هم بچي دي او د مسلمان نکاح د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم سره وشوله په دې پوهېږئ په دې دوا چې انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها په اودس کې ګرځي چې څه خفګان راځي دا وایي دا علاقه به انشاءالله خدای د دښمنانو نه خلاصه کړي ښایسته به شئ او په های کورټ کې زما کیس ونه شو لږ شانتې خفه شوم زه نه خفه کېږم ولې خفه شم ولې زه خو خدای پاک پیدا کړی چې زما په ځان کې اختیار نشته زه ولې خفه شم نو کیس ونه شو خفه شم بیا مې وکیل ته مې ویل هغه هم خفه شم مه خفه کېږه او زر مې ویلې بسم الله الرحمن الرحیم انا لله و انا الیه راجعون اللهم اجرني في مصیبتي واخلف لي خیرا منها نو چې دا مې ویلې او را روان شوم ساره تر سټار ټلیفون وکړ د هغې نه خدای پاک ښه طرف کې راکړی لاس اوچت کړئ دعا وکړئ پروردګاره زمونږ نه راضي شه پروردګاره زیر الله لاله د والد صاحب پروردګاره په خپل رحم و کرم باندې وبخه پروردګاره په قبر کې د شهدا کې او په خپل او د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کړه پروردګاره موږ ته خپل او د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کړه پروردګاره موږ ته په قبر کې خپل او د خوږ نبي کریم صلی الله علیه وسلم دیدار نصیب کړه پروردګاره زموږ د قرآن او د اسلام سمینه کړه پروردګاره موږ په قرآن او په اسلام باندې نن نشو کولی پروردګاره دا ستا دې موږ ډېر کمزوري ته په خپله د مدد وکړه